كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار. اساسهم النظام من الحمد لله والموت والوالدي الذي تتطلب النظام الاجازه دا وضوء اساس ومخرج للتفسير هذا الحديث ياخذ جزاء الله الامر بسر سنه معاليه نعود بسنه كما يتمسك كمان نشا يمكن الاتفاق داخل الزمان المكان باعتبار بالي جزاء المشايخ سنه استاذ الرجالي ما ياخذ ما كمان المشايخ كمان هو يدرك بدي اساس ما يقدر يدرس بالي اذا سري المتقين ما في باب ما نزيل المنازع Allah Taala juga terpakai pada betul orang seperti yang kami ini terpakai pada betul kurasi dari zero Allah Taala deraj وهم الصالحين ولست منهم لعل الله يرزق لي صلاحا وبارك لي تاسع خصوص الظن امام صلى الله عليه وسلم سكسان نفسنا عليه تعليم بين امام وحكمه الداس نبي دناري ورد تشبه جراش بجراش لأنهم يغني كما يظنون به خدای دې ما باندې سلمان ساتي ما دا سکه دی وې دې خسرې دې خنه خدای ما خسرې اي وسوني فيما لا يعلمون عني وزما کې په ځای دې دې ما باندې نه په توسه دې دې په دې کې به دې عزت شه ذکر ما تعالى دې باندې مې نزول دې امام صاحب دا وقوم اللهم اجعلني كما يظنون بي وسوني فيما لا يعلمون عني نو محترم علماء او طلباء هذه لكن هذا حديث التفسير فباب حديث الإمام من لا ذكر له والإمام يحيى بن معين إمام يحيى بن معين ده الحديث أئمة أربعة يقول الفقه أئمة أربعة يكون مشهور أو يقول الحديث أئمة أربعة هذا تاس تخيل إذا سوقتي هذا ما كان ذكري إمام مسلم ذكري ده كان إمام البخاري ذات الفارق النظام كذا كبدي كتاب كبا صحيح حديث راولا كم بس كم درجة الحديث صحيح حديث جيكا بس كم درجة الحديث وصحيح حديث لا غير تحقيق بشر ذكر الحديث صحيح كده منصوص صبر مجتهد مستنبط امر ده الذي وجه بعض احاديث الامام البخاري بن مالك صحيح امام مسلم بن مالك صحيح ابو يدا صحيح ذوق اغلب ابو دا صحيح بل يوم حديث فرمای يوم حديث قران يوم حديث يوم راوي قران جدا حديث دا راوي بدي سرت کې دا منکر دا منکر دغه نه څخه مخالفت کوي د حدیث کې څخه مخالفت کړي هغه وی چې دې باندې وی سی وی او یو کلی کې داسې خلک داسې آزاد دي یو بل ته ودا دا یو تکرار مشران مشر دې کوم شرمې په ملایشي داسې خلک دي صحیح نه په معنا کې دوانی یو څه صورة دا په زمانه کې و ها نو دوانی یو څه واقع پیسې په دې نه هغه زمانه کې ولې په کې په سروش پیسې څو پیسې وای سروش پیسې د اشاریه نظام هغه وته ترایج نو او تکیز بو پکې نو پکې یو پیسې وا بیا ټکا وا بیا انو بیا دوانی دو بیا سلوري دو بیا باندې بیا روپای وا نو دا واسه بوا موږ سکول ته ځان سره ټکای وړه یعنی 2 پیسې نو په 2 پیسې ډېر کار دی یوې پیسې بم چڼې واغه دا یوې پیسې مو خواږه ملاټینګ واغه ته کبوړې ورته ا د ګولې ا د یوې پیسې مو چولې واغه ملګری په کوم ځان سره شریک په 2 پیسې 2 خېټې 3 خېټې مړې دي ټول ورځ په کار روان نو بعد دې هغه مشران ویل دا د باندې پابندي نو یې کنه د بعد چا دا لفظ یو بل دوی نو دوانی جرمانه به دوانی دې شو دا چا سره ویدوانل نو چې چا بچا دا ویل مختل نو یې خواغه هم سره دوانی نشته صحیح ده دا محدث دا خبره وکړو دا راوي چې دا منکر دی دا سره او ولولا هيبة البخاري لقلته بكذا البخاري لا يريد أن يقول ما هو ودي بيا وسكين أباس لكن إمام البخاري تعظمت دا هيبة نه ما بيل دا قصده نو بعد وزیر اعظم کو استاد خدمت کی جو امام بخاری کو دا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انتظام کړی چې په خپل صحیح زباء احادیث راځي چې ایمار بعد هغه په صحت باندې متفق نو دا ایمار بعد امام احمد بن حنبل شو امام احمد بن حنبل دا دوار شیخین استاد امام بخاری استاد نیک بنیغا ا امام مسلم استاد شو
امام احمد بن حنبل او د حافظ ابو زرعه مشهور سره د چا متعلق چې امام احمد بن حنبل په روایت کې راځي چې امام ابو زرعه وکړه د امام احمد بن حنبل ملاقات قراره امام احمد بن حنبل په بیا صرف فرایض کو سنن موقت په خوده صحیح سبه کو سنن موقت تاسو یې سنن موقت به ولې په خوده ځکه حافظ ابو زرعه راغلی یا د هیرت لپاره یا د بور لپاره نغمه د حدیث مباحثه ور سره کوله وې سنن موقت دا افضل شي نه په حدیث ځان کوی حافظ ابن چاته نه تاسو کو به حافظ د حدیث سو به ما ته خدای یو ځوان معلوم دی حضرت فتح ابو زرعه څوک دی او دا خو دا خبره ده چې تاسو ویل چې ابو زرعه په نامه باندې شروع حفاظ دي او بعد کې دا ابو زرعه شیخ عبد الکریم بعد تدیر عالم کو استاد خدمت کې چې د حافظ ابو زرعه او دریم سید بن منصور څوک سید بن مسند لیکل دي سید کړي مسند سید ابن منصور مشهور کتاب دی او څلورم دی یحیی بن معین دا یحیی بن معین دا مسلکن حنفی دی خدای د مذاهب اربعه په نسبت باندې د حدیث په باب کې ټول معتمد ثقه نقاد دی څوک يحيى بن معين رحمهم الله يحيى بن معين په حالت د نظر کې علما ورته ناس محدثین ورته وی شیخ د مرګ په وخت کې د هر انسان یو اخرنی خواهش هغه بیان شي چیرې ژوند به ویل دا شی و مې حاصل کړو نو وستا اخرنی خواهش څه دی دا اخرنی خواهش څه دی نو څنګه چې تاسو کړئ ما به زما اخرنی خواهش خدای چې شیرګر د بازار ټول زماري شیرګر بازار دا ټول زماوي نو ته دې وستا اخرنی خواهش بسې امام یحیی بن معین رحمت الله علیه ورته علو والسند وثقه الروات څه شي علو والسند وثقه الروات به بس سند د حدیث عالی ستا سند عالمي او روات ټول سقي ودا زما اخرنه خواهش ده نو بعد تدیر اصل کو استاد علو سند او عبد الله بن مبارک ورته سنن العلماء والمحدثين چې دا علو سند طلب کول دا د محدثین او د علما او سنت ده نو بعد د علو سند په اساس باندې نو استاد حسن ظن ده لہذا کوم حدیث چې موږ د سلف او طریقه ده چې د اجازه لپاره د حدیث وي او حدیث د اغه لقب هی دی مسلسل بالاوليه او دا حديث نقل کړی د امام سفیان بن عیینه چې سفیان بن عیینه ارد سفیان بن عیینه په حواله تاسو بل خبرو کو د دې یو نوم هغه یاد نه چاته اجازه په دې پاره باندې متعارف دي په پاره باندې سفیان بن عیینه په نامه ټول محدثین دي په هغه نامه سفیان بن هغه د اسم کنیت خدا سے مخفي و دی ابو هلال ورته سوی ورته ابو هلال سفیان بن عیینه امام زهري ذهبي كتاب سنن تذكرة الحفاظ سشي امام دا ابو هلال سفيان بن عيينة أبو بخبر سند بان إلى حديث نقل كي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص رضي الله تعالى لوي جرنيل سشي دي لوي جرنيل أو داهية العرب وردوي أو داهية وي strategic perspective سشي نو په دې صحابو کې څلور صحابه دي اسسمنت دي اعلی سیاستدان دي اعلی درجه ډیپلوماټ دي یو عمر بن الخطاب یو دا عمرو بن العاص دا یو سید بن عامر او څلورم معاویه بن ابي سفیان رضوان الله علیهم اجمعین دا سیاسيات امامان دي د عملي سیاست دي امامان دا عمرو بن العاص رضی الله عنه ګرځا سره پلار یو عاصم بن وائل سامي د نبی عليه الصلاه والسلام د تاریخ مخالف وذا عمرو بن العاص يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وبيانا دنم زياد مبارك صلى التسبيح نوجوان الشر قال چې پر رسول پاک ایمان راوړل صلی الله علیه وسلم نامه عبد الله بن عمرو بن العاص سبحان الله مشهور راوي صحیح بلکې دا هغه صحابي دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند هغه پړوان دی به حدیث لیکل نو ما په دې راي کې تاسو لیکلي چې یو د تدوین د حدیث او کتابت د حدیث د رسول پاک زمانہ کې کېدل کله کوئی نبی رسول الله منع کړو ما ضرور حدیث دې پکې درې هغه سندن ضروري نه مستند دي هغه په طرف ته کې یو پکې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی روایت صحیح دی روایت صحیح دی نبی علیہ السلام ویل تکتبوا عنی غیر القرآن القرآن نه علاوه معلومات کې تعلیلات لیکلي ځکه چې ابو سعید په خپل حدیث لیکل دی نبی علیہ السلام باندې صحابي دا خو د پیغمبر د فرمان مخالفت کوي زور سره نه کوي د صحابي په پہچان لري چې دغه د نبی علیہ السلام مخالف باندې اسلام باندې حکم مخالفت به صحیح نه کړه لیکلي دا مسله تدبیر رسول شوی د عمر بن عبد العزيز زمانه کې او چا کړه
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله لا مسلم بن شهاب ده خپل محمد له مسلم بن بلاد نه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله نو ذکر دې تدبیر حدیث چا کړی انا بیگام یو عالم سره هغه وینو ابو ریا داسې لیکلي ما ابو ریا خو سړی خو ګمراه سړی دی ابو ریا هغه عالم سره ګمراه سړی نو ما هغه همیشه په حدیثو خدشه پیدا کړي نو ما هغه یو ځای بل لیکلی دی ما تا نه درسته ویګه دې لیکلي ما هغه چې عمر بن عبدالعزيز ته کله ولیکل د دې چې اكتبوا الحديث اكتب لي هذه الاحاديث دا احاديث ما د بارا ولیکل نه متونه الا حديث عمرو وابي هريره ودا عمرو بن عبد الرحمن حدیث ملګا او دا ابو هريره نو دا ابو هريره په خبره ډوړې د روایت قابل قبول نه شي یا معتمد مایدا سره د دې عمر بن عبدالعزيز لا د ابن مروان به مای گورنر د مصر ایسه شه گورنر د نو په هغه دور کې د عمرو بن عبد الرحمن دا غي احادیث را جمع کړو دا ابو هريره حدیث را جمع کړو نا عمر بن عبدالعزيز سره بیا کې ضرورت نو دې وجه ورته وی چې د عمرو بن عبد الرحمن او د ابو هريره حدیثنا ونور حدیث راجمه فاني خفت دروس العلم وصحابه ځکه زه یریږم چې دا علم څخه موږ ورک نشي چې علم څخه موږ ورک نشي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه اسلام په ژوند باندې حدیث لیکل پس لري ژوند باندې انا یو د نبی صلی الله علیه وسلم دراغه ویری د مشران به ما ته وایي چې کله نبی علیه السلام په غوسه نو دا هم لیکي چې غوسه کې څه خبرې کوي نو هغه ملیکه نبی علیه السلام ته دا وایي هغه لیکم کړ نبی علیه السلام دا خپل جبه مبارک بوته ونی ولا وکتب كل ما يقول يا عبد الله فوالله لا يخرج منه الا الحق وکذا حسین او کذا خالد وکذا جبن سره او هغه قسم خدای دې جبن سوایه خبر راوځي ناغه چې کتاب لیکل موږ ورته صحیفه یا صادقه وایو ورته سوې ورته صحیفه وایو یا صادقه وایو نو دا عبد الله بن عمرو بن العاص دې روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم یا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء دا د سلف طریقه را نشي چې اجازه ورکړي د حدیث په اساس باندې ورکړي مسلسل بالاولیت ورته چې مهربان خلق په دې مهرباني کوي مهربان خدای نو تاسو مهرباني وکړئ په هغه چا چې په سوال کې په مخلوق کې خدا نو مهربان د اسمان په تاسو باندې مهرباني وکړي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نو سورۃ الاجازه تعلق ده نو مثلا حدیث اجازه ملاو د شیخ الحدیث مولانا عبدالحسن رحمۃ اللہ علیہ او د استاد الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقدهما او هغه ته اجازه د حدیث ملاو د شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ احمد ملاو د شیخ الهند صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الهند حضرت مولانا قاسم سلمانوی رحمۃ اللہ علیہ او مولانا شیخ مسلم گوی مولانا او هغه ته اجازه د حدیث ملاو یو د مولانا احمد علی صاحب ګوري په واسطه په مشهور سند چې نو د اجازه ملاو د شاه الغنی سره شاه الغنی سره حدیث یاد ملاو شاه محمد اسحاق شاه اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ته اجازه د حدیث ملاو شاه الغنی سره حضرت شاه الغنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ولی اللہ او حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مثلا خورا شیخ ابو طاهر کوتی باندې د حضرت یو بل استاد شیخ عبد الله مالکی دا حرم مکی محدث او شیخ ابو طاهر دا حرم مدنی او مشهور کوم سند دی په شیخ ابو طاهر باندې روان دي مدنی باندې رحمه الله بیا نو سند د ترمذی په دې حساب لیکل بیا اجازه د حدیث ملاو د ابو حنیفه زمان حضرت مولانا مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته اجازه د حدیث ملاو شیخ الحدیث مولانا سردین صاحب وروشتوینا هغه ته اجازه د حدیث ملاو مولانا خواجه قمرالدین پنجابینا د خواجه قمرالدین سره اجازه د حدیث ملاو مولانا شیخ گنگوینا او بیا وړاندې سند معلوم دی او ماته حدیث اجازه ملاو د مولانا محمد علی شیخ ثوابینا رحمۃ اللہ علیہ استاد الحدیث و دار الحقانیہ او ته اجازه د حدیث ملاو شیخ الحدیث زكريا صاحب کامیابی رحمۃ اللہ علیہ هغه اجازه حدیث ملاو صاحب د بدر موجود مولانا خلیل مسجد سہارنپورینا حضرت مولانا خلیل مسجد سہارنپور ته مولانا شاه مسجد گنگوینا او حضرت گنگوینا بیا په قرآن روان دي بیا په اجازه حدیث اغسطو حکیم الاسلام معتمد دارالعلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاو امام العصر علامہ محمد کاشمیری رحمه الله او علامہ کاشمیری حضرت شیخ الهند او حضرت شیخ الاسلام کا مفتی سلام علیہ اللہ تعالی پاس بڑے خیر کی مناسب بنائے
مجلس کوئی تفسیر نو د تفسیر اجازه ما ته ویلو د شیخ القرآن مولانا عبدالحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاه منصور حضرت مولانا عبدالحدیث صاحب او د شیخ عبدالحدیث رحمۃ اللہ علیہ استاد حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ما مرګ ته ما حضرت لاہوری علامہ رشاد صاحب کشمیری او حضرت مدنی د درې واړو شیخ مولانا حسین صاحب مجتهد القرآن وی ټول علماء مجتهدین عن القرآن یا مجتهد فی القرآن وی القرآن خبرې کوي د سره څه کوي قرآن ور سره خبرې کوي او دا یو ډېر فنان فی القرآن سره او فنان فی توحید سره نامه او دا یو داسې مردم ساز ما وی ټول علماء لوی خلک دي خو شیخ ولې صفت علماء کې ډېر لوی سړی ځکه چې د عالم د هغه کمال او لوی معلومیږي دغه شاګردانو نه نو شیخ ولې صاحب شاګردان دي مولانا یاسر کاندلوی علامہ رشاد کشمیری مفتی کفایت الله حکیم علومت حضرت تانوی مولانا حسین احمد مدنی علامہ رشاد صاحب کشمیری مولانا شفیع تانوی دا ټول اساتین علم دا شیخ ولې صاحب دې په شاګردان دي او مې دې مقام دا یو حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا یو شاګرد دی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بل شاګرد دی مولانا صاحب پنځپیر بل شاګرد دی شیخ غلام الله سے بل شاگرد قاضی شمس الدین سے بل شاگرد قاضی محمد سے بل شاگرد مولانا نصیر الدین صاحب مشتری بل شاگرد مولانا سرفراز خان سے سردار بل شاگرد مولانا شفیع الدین سے بل شاگرد مولانا الله سے درخواستی چې یو نو د ګورې سره وایي چې خدای دا کوم شاګردان پیدا کړی دا کوم خلق نو شیخ القرآن دا اجازت ملاو دا مولانا حسین صاحب مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجازت دا حدیث ملاو دا مولانا شیخ دا تفسیر ملاو دا مولانا شیخ صاحب المبین دا مولانا محمد مصطفی صاحب نانوتبین او بیا مولانا محمد صاحب دا مولانا ذکر دے اللہ تعالی تاسو ته خیر ورکړي رسول الله تعالی